که دا څه حالات دي مه لرې کوه یار مه لرې کوه بیا یا الله نو استغفر الله 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 په ده باندې خپل رحم وکړې ربه په ده باندې خپل رحم وکړې خدایه پاکه وایه بیا څه ارمان نه دی په زړه مې دا ارمان دی چې زه ښه شم اورې وجود مې ښه شي دا همدغه شانې په دې کټ کې پروت دي چې دا څنګه دی او جی او ډېرې بې سوره کړي چې الله دې بچان د سیال نه راولي خدای دې مؤمنان مسلمانان وساتي له سیاله زه نه خدای سره نشته بلې هېڅ هم نشته مګر ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به یې کله چې ملګرو دا اوبه انسان واخلي نو هر یو بوټي ته لاس ورچوي داسې دا مجبوري هم ده د دې کنډر د خودو مقصد صرف دا دی ملګرو چې د دې نه به تاسو ته واضحه شوي وي چې یو ځلې بیا د یو دردېدلي کور تکلیف ستاسو سره ږدم خو دا ویډیو به نن لازمي ګورئ ځکه ملګرو زه په دې ډېر زیات خوشحاله شم کله چې زه د چا کور ته لاړ شم د هغوی غریبي تاسو ته کېدم د هغوی تکلیف تاسو ته کېدم نو تاسو د هغوی سره مرسته کړې ده مریض دی دلته بیمار دی او بیمار دا دی ملګرو چې نیم وجود شته او نیم نشته هغه په نیش باندې حساب دی ملګرو د الله جل شانه سره ډېر امتحانات دي خو دا یو نیم امتحان داسې وي چې زه وایم الله جل شانه دې ته مومن مسلمان وساتي ځوان زلمی دی خو نیمګړی دی تاسو کتلی شئ السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه بیا یاره سر جي ښه یم او بس دا مې لسم کال دی به دا کټ دی او زه یم او زخمونه راته لګېدلي اینه مې هم کمیږي او دا زخمونه دي سر تا ته څه مسله ما ته سپینل کارت وه مسله راغلې نوم نه لاندې مړی یم او بره ژوندی یم نوم نه لاندې په وجود نه پوهېږم بیخي نو هغه دغه کېږي دومره سوړی پکې شوي سر جي او مخکې ټیک وي او جي 2013 کې ټیک وم هغې نه پس بیا دا شو نه وجه څه غورځېدلی وي که څه مسله د وجې دا تا ته دا راغلی چې نیم وجود اوس کار نه کوي زه په هوایي ګولۍ باندې ولګېدم هوایي ګولۍ باندې لګېدلی وي او جي د هغې د وجې ستا د وجود کار پرېښود او جي وای ظالمانو ای ظالمانو لس کاله د دې ځوان زلمي انسان د خولې نه وتې هر یو آه د پسې لګېدلی دی هغه ګولۍ چې ستا د ټوپک نه وتې وه هغې دلته قیامت جوړ کړی د لسو کالو نه دغه ځوان زلمی انسان په کټ باندې پروت دی د دې سلګۍ وګورئ دا وګورئ وایه بیا تکلیف ورته بیان کاغه ظالمانو ته کومو چې ډزې کړي بس دې کې بس ووایو شي بس د الله له طرفه الله دې پوهېږي خدای دې ورته د نیکې هدایت وکړي څه یې ده زه یې رور یم جي خورشید نامه مې ده بس ډېر بې وسه یو موږ خپل ډېر کوشش وکړو د دوی په علاج باندې خو لیکن نور زموږ وسه خوا به دوی نه راځي چې دوی له موږ علاج وکړو داسې زموږ کور هم ګډ وډ دی غریبي د خښتې وباسو خښتو کار کوي او جي بټۍ کې د خښتو کار کوو بارانونه چې شي بس دې خوا د خېټې غم یا خوا د خښتو عزت یې وسه خوا یو د کرایه کور له تلیم د هغې بې وسیم ده خو اصل کې دې مرض د رور راغستي دوی ډېر لکه موږ بېجانه کړي بېجانه کړي خود نو چې ځوان زلمی انسان سړي ته په کټ کې پروت وي نیم وجود کار کوي نیم نه کوي دا همدغه شانې په دې کټ کې پروت وي چې دا څنګه دی او جي او ډېرې بې سوره کړي چې الله دې بچان د سیال نه راولي خدای دې مؤمنان مسلمانان وساتي له سیاله ملګرو د ده دا زخمونه به تاسو ته ما ښودلی وی زه کوشش کوم چې درته یې ومښیم خو د کتلو نه دي زه ویمه که دا په دې نیم وجود باندې پوهېدی چې لاندې د ده کم زخمونه جوړ شوي دي نو زه یم توبه استغفار د ده دا سړي کې د ده دا چغې دا به هغه څلورم کلي کې اورېدی کېدی خو د ده نیم وجود کار نه کوي دغه زخمونه
دا خو په دې لیول باندې پروت دی چې کوم تاسو ګورئ دته دغه خپل زخمونه نه ښکاري نه دغه درد محسوس کولی شي خو دغه درد او دا زخمونه دی رور کتلی دي د ده به مور کتلي هغې باندې به څه تېرېږي دا راته ووایه چې ټول عمر بس دغه شان لسو کالو نه په دې طریقه پروت دي دا 7 کاله ویلچیر کې وم هغې نه پس بیا ګرمۍ کې یو زخم ولګېد بیا 2 شو که نه او بس داسې ورو ورو اوس 108 زخمه دی نو ډاکټر وایي په یو سایډ به هم نه وړي په بل سایډ به هم نه وړي زخم دی بیا نښه کېږي که نه وایي دقسې به پروت دی نو چې زخمونه دی ښه شي وایي تکلیف تېر کړو 3 کال دی کله ډېر شي کله کم شي او پټی هم کله کمې کوزې شي نو په دې وجه او وروڼه مې کار لځي پټی پاتې شي کله غریبي ده که نه نو بس د ډاکټر وس په نه کېږي دغه وجه همدا و یو ورور مې ګاډي لځي دی هم کار لځي هغه بل سوات ته لاړی دی اړۍ له د پټۍ د کولو مکسر څوک نه نو پاتې شو نو چې دا پاتې شي دا وجود خوسقا دی که نه دغه دی مړ دی د دې د وجې دا چې پټۍ پاتې شي نو بیا نور هم لکه یو پټۍ زخم سیوا شي او بیا زخم سیوا شي دې بیمارۍ نه مخکې به دې څه کار کوو چې سیټو مې سره چې لاول مې سکول وي نښمه پورې هغې نه پس بس بیا زه داسې شوم له خښتې مې ویستې له نښم نه پس سکول نه څو کاله دی هغه خښتې ویستې خښتې مې یاره 3-4 کاله به مې ایستې سرجي هغه کم عمرۍ کې دې دومره سخت کار ته لاس اچولی و او چل مې زده کړی و بس وروڼو سره تلمه پنډۍ ته پېښور ته دلته مې هم کار کو بټو کې دا هغه ځوان دی چې په کم عمرۍ کې د همت مثال د خپلو وروڼو ته مې ښودی و چیرې ګوره زه همت کولی شم زه ستاسو مټ جوړېدی شم نن هغه ځوان په دې مجبوره شو چې د نوید غوندې ادنا انسان ته یې رنګ وکړو راشه زما دپاره زم آواز اوچت کړه هغه همت یې بیلو زمونږ د پښتانه ملګرو ګوره دا یاد ساتئ ښه دا د ځان سره ولیکئ چې ګوره پښتون په اله اسانه چاته لاس نه نیسي خو چې کله د حد نه سیوا مجبوري شي نو بیا وایي زما سره ودرېږئ دا راواله کیمرمین سے لږ غوندې صرف شو که لږ معمولي دی ملګرو ته شو که دا څه حالات مه لرې کوه ته یار مه لرې کوه بیا یا الله نو استغفر الله 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 په ده باندې خپل رحم وکړې ربه په ده باندې خپل رحم وکړې خدایه پاکه دا ژوند خو ډېر ګران دی ربه دا ستا امتحان دی ته پکې دا چې کوم ځوانان دي دا وګورئ مړه قسم دی دې ته سلام دی یاره دا چې دا جاړي نو دا د څه د وجې جاړي دا وګورئ خدایا پچان لسیال مرا ولی الله مومنان مسلمانان دی وساتي پروردگار عالم نور خیر را پیخ کې ټول مسلمانانو ته الله نور بز سوی د علاج نه هم د بنیمګړتیاي کنه علاج نه ډیره نیمګړتیا ده جی ډیر بے وسی ده ډیره زیاته اوس دی واده خو نو کړی کنه نه جی دوی لمی سم نه دی کړی دغه ارمان دا ارمان تاسو ته مخې تږدو باقي د دې نیمګړي وجود د ارمان تاسو ته مخې تږدو باقي تاسو ستاسو خدای پاک وایه وایه پړه دې څه ارمان دی دا وګورئ مړه یار د ده د ځواني دا د ژړا دی ته وګورئ د ده په دې سترګو کې دې اوښکو ته وګورئ دا وګورئ مړه د ده دا رپېدلې وایه وایه څه ارمان دی دی په زړه مې دا ارمان دی چې زه ښه شم اورې وجود مې ښه شي وهم غمان نورن کی چغی باخر وهم غمان نورن کی کردتا وطالے زمائی نے ٹیم تا موئی رہی دے وینه چې د کمه شي بیا دې تبئ آپ جی اوس مردان ته وړې و پیسې ویسې لګي چا کړې خپل پلوانو کې بیا مردان کې نه پوره کړه اوس بیا کومه ده څو ورځې بعد درته وینه خېژي اب تک یې ډاکټر وی 2 ډریپه درته خېژه وایي یو یا دوه خامخا الله به خیر کړي ښه مونږ راغلي او ډېر زیات زمونږ درانه پښتانه دي پوه شوې او هغوی غواړي چیرې زمونږ نه دا پیسې په داسې ځای ولګي چې څوک محتاج وي
خو دعا به ورته کې ښه ستا دا نیمګړی وجود نه دی هغه خلک ستا نه دعا غواړي دعا به کې ښه حاجي ولې نه بالکل به کوم دوا بیا نمبر یې لږ ووایه ستاسو د کنټیکټ نمبر ہوتی ہے راشه نمبر ووایه بیا 0340 39 55 706 بیا ووایه 340 39 55 706 مهرباني وکړئ چې د دې خاندان سره ودرېږئ یاره د ده دا نیمګړی وجود د ده دا چې کومې غوښې دي ملګرو هغه د ده نه جدا شوي دي او روانې دي رجیږي دا به نه دی دا به د علاج نه پاتې کېږي دا یو خبره یاد ساتئ ښه 10 کاله دې ورونو همت وکړو دا یې د علاج نه دی پاتې کړی اوس به هم د علاج نه پاتې کېږي نن زما او ستا د امتحان ورځ ده الله جل شانه تاسو ته دا مریض کېښودو مخې ته اوس الله پاک ګوري چېرې تاسو کې څوک د ده سره مرسته کوئ که نه دا ستاسو پیسې قیمتي دي او که نه هغه پیسې قیمتي دي چې د هغې نه څه صدقه وځي هغه پیسې الله جل شانه ته محبوب دي چې د هغې نه 70 روپۍ د الله په نوم باندې وځي نو نن ستا امتحان دی چې آیا ته د دې نیمګړي وجود دپاره سره رالیږې او که نه رالیږې والله یا وری خدای زما سره ګوري ما بچی مې ناچارۍ نه راووتم کنډر زما دننه وګورې په جړه زه له خدای سره مې شته نورې هېڅ هم نشته مګر ستاسو مورې د دې بچي تکلیف زما خپل زوی بیمار دی دا 10مه 20مه ورځ یې ده چې څه را باندې نه لګي دې بچي ته چې ګورې نیمه نیمه به تویږي امتیازې په کټ کې دې په ناروغتونه زما انسان په ما زیان نشته چغې ورته وواومه د په کټ کې امتیازې کوي زیان په مزین زما خدای دې راته ماتې کوي په دا چارې نه ته راوتې یم های ملګرو مړی نشته او جړه دا هغه مړی دی چې د دوی په نیس کې پروت دی ستا 1 روپۍ هغه چې ته راولېږې او دله په دغه زخمونو باندې دا مورکۍ مرهم لګوي نو زه وایم د هغې مرهم سره به د دې مور د زړه نه څومره دعاګانې تا ته وځي دا ته نشي محسوس کولی مورې څه به وایې دغه پښتنو ته څه ریکویسټ لدی موږ راغوښتي زه مې راغوښتې تاسو معاینه کوټې ته مې ملا وردن نه شي د خدای سره مې شته نور مې څه نه شته د عزت الله به خیر کړي مورې خدای مې عزت وکړه خدای مه خفه کوه الله بیا راسته کوي بچي الله ته مې سوال دی کوټې ته مې تاسو ننوتم هم لیدله الله دې به دوی اسانه کړي الله دې به دوی اسانه کړي بس دغه ځوان زلمی چې په کټ کې پروت دی او دغه لار ته ګوري دغه دروازې ته سترګې دي بیا دغه ورورو د پلار په ځای چې هغه هم په چغو درته وجړل هغه مور چې هغه هم په چغو جاړي دغه ځوان زلمی دغه دروازې ته ګوري چې آیا داسې به څوک وي چې زما تپوس به وکړي آیا داسې به څوک وي چې زما د دې زخمونو احساس ورسه وشي ځان سره احساس راولئ او هغه خلکو ته ویمه چې الله دې درته په کور کې دغه شانتې بیمار وزېږئ چا چې ډس کړی دی او د ده ژوند دې تباه کړی دی نو الله دې درته په کور کې را پیدا کړي چې پته درته ولګي چې زما ډز څه چل کړی زما ډز نن په دې کور قیامت راوستی چې ټول جاړي ستا ډز ډېر نقصاني دی دا د هغې د خلکو دپاره هم په دې ویډیو کې غټ پیغام دی چې وایي ډزې مه کوئ الله مکه ستاسو د لاسه دغه شان په دې کور کې چې کومه جړه ده هسې نه چې یو ورځ ستا د لاسه دغه غوا په بل کور باندې وي ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ ما د خپلې حصې کار وکړو پښتنو تاسو ته مې دغه غږ دغه تکلیف کېښودو اوس الله جل شانه په تاسو باندې امتحان راولي چې آیا تاسو د دې خاندان سره ودرېږئ که نه دغه زخمونه دې له پټۍ رالیږئ او که نه که د چا 10 روپۍ وس کېږي که د چا 20 وس کېږي دا سوچ به نه کوئ چې یاره ما 10 ولېږلې ما 20 ولېږلې نه په هغه 10 روپو باندې به یوه کپړه راوړي او د هغې دا مورکۍ تاو کړي او د زړه نه به ورته دعا وځي ویډیو هم مخکې شیر کړي داسې خلک شته په دې پاکستان کې زموږ په پښتنو کې چې هغوی غواړي چې یاره موږ د چا سره ودرېږو نه دا محتاج دي ښه مهرباني وکړئ ودرېږئ اوسه چېرته مې الله هم خال آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان. ملګرو
که چیرې څوک غواړي چیرې موږ دلته لاړ شو او دغه مریض په خپله وګورو، دغه قیامت په خپله وګورو، نو زمونږ د دې ویډیو مقصد دا هم وي چیرې تاسو ته د مریض ځای وښایو، د مریض کور هر څه درته وښایو، بیا تاسو دلته هم راتلی شئ. که چیرې په ما هم یقین نه وي، په دې ورور هم یقین نه وي، په چا هم یقین نه وي، په خپله راوړئ او دلته کې دوی له ورکوئ. د دې ځای د پته لږ ووایه دې ملګرو سره. زه پته جی جلاله پل سرور آباد دین بهار کالونی گل مولوی صاحب مسجد خواه.